نو غریب نه ولې تاسو سره خو ډېرې خزانې ووالې هغه خزانو روپۍ ولګوئ په ځان که نه د غریب پیسې ولې لګوئ دې دولت وګوره په موږ باندې رحم وکړه په موږ رحم وکړه پوهېږو ډېر غریبانان دي ډېر خودکشۍ ته تیار دي ټول بله لار خو موږ سره نشته دي همدې خودکشي به کوو بله خو زموږ سره لار نشته خپل ماشومان به نه بریمریه به ورته غلي کېږو ځکه چې نشو وروړلی په 600 په 1500 په 200 باندې به زه کم کار کوم زه 1,000 روپۍ بل ورکولی شم جوابدې والا زموږ په علاقه راځي ما ټولو ته ویلي دي ښه وهئ او غلوئ یې زه ذمهوار یم PK 78 کې دا داسې کورونه ماته معلوم دي چې هغه د بجلی په وجه خپل ماشومان سکول نه وباسي ځکه چې هغه بجلی بل نشي ورکولی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم څنګه چې په ټول ملک کې د بجلی په بیلونو کې د ناروا اضافي اختلاف احتجاجونه شروع دي. همدغه شان په پېښور کې هم احتجاجي مظاهرې شروع دي. دلته دغه شان احتجاجي مظاهره شروع ده. د بجلی بیلونه وسوځولی شو. مونږ به خبرې کوو تاسو له به نور تفصیل هم درکوو. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ناظم محمد ریاض ایډوکیټ دی. زه د جدید ناظم یم. جناب دا خلک چې عوام راوتي دي د بجلی او د چوي ګیس بیلونو تنګولو د لاسه راوتي دي هلته کاروبار نشته مهنګایي هم زیاته ده او دا ګورنمنټ موږ عوام یې ټول تباه کړو. خو دا راز دې حکومت ته ویم که د همدې کسانو کې چا څه خودکشي یا څه مسله جوړه شوه که هم به FIR او هغه به په حکومت باندې وي او دوی ته څه ول نافرماني به شروع ده او که دې نه بعد دا خلک په دې بیلونو کې مرسته زموږ ونه کړه نو انشاءالله واپده هاوس باندې به ځو هر یو واپده افیس باندې به ځو ټول کول به کوو. تاسو خپل بل څومره راغلی؟ زما کم از کم بل 30,000 روپۍ دی. مخکې به راتلو 15,000 12,000 او دې باوجود اوس 30,000 دی. زما خو وشته خو دې کې خو ټول موږ سره مزدورکاره خلک دي هغوی به څه کوي. موږ خپل ځان دپاره نه یو راوتي دي غریب عوام دپاره راوتي یو. حکومت وخت ته پکار دی چې موږ باندې دا ظلم ختم کوي مهرباني وکړئ دوی ته ریلیف ورکوئ او که ریلیف نه ورکوئ بس دله به انشاءالله هر حافظ د وابدې باندې به ځو او ټول کور به کوو. ما مزدوري کول اوس نشم کولی کمزور یم بیمار یم نو دومره بل مخکې به 3,000 راتلو اوس څنګه 26,000 راځي دا ټیکسونه دا چې دا ښځې په چکرو له ورکوي که نه هغه د چکرو پیسې بل موږ نه کوي نو غریب نه ولې تاسو سره خو ډېرې خزانې ووالې هغه خزانو روپۍ ولګوئ په ځان که نه د غریب پیسې ولې لګوئ غریب خو ګټلی نه شي او چې ویې ګټي روټۍ وګټي او که تا له پوس دا بل جمع کړي برای مهرباني زه دې حکومت ته خواست کوم چې دا ظلم به کوئ دا خو کافر هم نه کوي لکه ته چې مسلمان سره کوي. تاسو بل څومره راغلی؟ زما تقریبا 19,000 او دې ځلې مې جمع نه کړو وس مې نه و پوه شوې بس جمع مې نه کړلو او دې ځل مې جمع راغلو تقریبا 33,000 روپۍ نو بس نشم جمع کولی. تاسو کار څه کوئ؟ زه رکشه چلوم. رکشه چلوئ نو بس مطلب نشم کولی زه غوړي پیدا کوم اوړه پیدا کړم پچوله میډیسن ډاکټر ته وښیم څه وکړم زه به کومه لار وکړم. حکومت ته څه ویل غواړئ؟ حکومت ته دا وایم چې خدای او دې دولت وګوره په موږ باندې رحم وکړه په موږ رحم وکړه پوهېږو ډېر غریبانان دي ډېر خودکشۍ ته تیار دي ټول بله لار خو موږ سره نشته دي همدې خودکشي به کوو بله خو زموږ سره لار نشته خپل ماشومان به نه بریمریه به ورته غلي کېږو ځکه چې نشو وروړلی په 600 په 1500 په 200 باندې به زه کم کار کوم زه 1,000 روپۍ بل ورکولی شم ولې ما زما په خیر څه که زه دغه کومه یا ما څه نور څه غټ مشین لګولی کارخانه مې لګولې ده چې زه دا بل څه جمع کړم ټول ټیکسونه خو دې او دې دولت مطلب پوره په دې عوامو خلکو به غریبانو خلکو باندې رحم وکړي دې او دې دولت والله له بدې کنه جواب نه ورکوي. دې درې مطالبې دي او ډېر سټریټ فارورډ مطالبې دي. نمبر 1 زموږ په بیلونو چې کم ظالمونه ټیکس لګولې دي دا موږ فلور دې ته وایي دې واپس والي. نمبر 1 نمبر 2 تاسو ته پته ده دلته داسې محکمې شته او افسران شته چې هغې له فری بجلی ملاویږي اور هغه خساره دی 130 ارب روپے نو دا 130 ارب روپے خساره صرف د عام اولس ولې برداشت کی دا په کالج په شریکه موږ ټول برداشت کو. نمبر 3 او ټولو اهم خبر هغه دا دی چې موږ عوامي نېشنل پارټي دا خبره کوو چې موږ صوبایي مختاري خبره کوو. صوبایي خودمختاري څه ته وایي؟ موږ یونټ جوړو 2 روپے فی یونټ موږ له 4 روپے واپس راکې په 15 روپے راکې په 10 روپے راکې نو دا د کم دي انصاف چې موږ ته بجلی ملاويږي 55 روپے فی یونټ. اوس نو خبره موږ ورو چې دا یونټ به ورسي 83 روپے ته نو موږ یو چړې د هغه ترخوا 30,000 روپے 25,000 روپے د بجلی بیل دی 11,000 روپے د ټیکس راځي نو هغه د ټیکس په جمع کوي ماشومان بس کو ته لګي. تاسو باندې په PK 78 کې دا څه کورونه ماته معلوم دي
چې هغه د بجلی په وجه خپل ماشومان سکول نه وباسي ځکه چې هغه بجلی بل نشي ورکولی. ستاسو نوم څه دی؟ ستاسو خپل بل څومره راغلی دی بجلی؟ نو مخکې به څومره راتلو څومره؟ صحیح. کتونکو تاسو د دې خلکو حالات وکړه، د دې خلکو احساسات هم وکړه. په ټول ملک کې د بجلی خلاف احتجاجي مظاهرې شروع دي. دا صورتحال به څه نتیجه راوړي؟ یقینا دا ډېر تشویشناک صورتحال دی. په بجلی بلونو کې چې کومه اضافه شوې ده دغه به تر کومې حده پورې جاري وي.